ماتن وایا غرض د ماتن له دې عبارت نه د په دې اعتراض ده اعتراض دا واردېږي چې ماتن دا کتاب تا لیکلی په منطقو کې ده او مقصود د منطقو نه ایصال د مجهول ته مجهول کله تصوري وي او کله تصدیقي وي مجهول تصوري ته چې ایصال کیږي په معلومي تصوري سره کیږي چې قول شارح او تعریف ورته وایي او مجهول تصدیقي ته چې ایصال کیږي هغه په معلومي تصدیقی سره کیږي چې هغه ته حجت او قیاس وایي نو په کار دا ده چې تا بحث د موصلینو نه کړی وای مسائل د موصلینو دي بیان کړي وای چې یو موصل تصوري ده بل موصل او تا شروع وکړه په تقسیم د علم باندې تصور او تصدیق ته بیا یو تقسیمه بدیهي او نظري ته او تعریف د علم کوي او پلان او دا شروع په غیر مقصود او ترک د مقصود ده بیا ووایم دا سوال پوه شوئ نو د جواب کو مقدمه خبر لپاره د مبتدا محذوف ده هذه دا ما سياتي تر حد پوری مقدمه دا موقوف علیه دی مقصود ده مقدمه موقوف علیه ته وي دا موقوف علیه دی مقصود ده او شروع په موقوف علیه دی مقصود باندې دا شروع په غیر مقصود وي او په مقصود باندې خلاص هلکه دا ولې موقوف علیه دی مقصود ده وای دلته یو څوک سوال واردوي چې لکه د هر شارع په العلم لپاره لابدي وي د معرفت د امور ثلاثو نه تعریف د علم مشروع فيه تا خو تعریف د منطق ونه که کنه غرض او غایه او دا خو د بیان نه کړه نو دی به ور لواره تقسیم د علم وکړي تصور او تصدیق ته پرون مې تاسې ته وویلې بیا به تقسیم کې هر یو بدیهي نظري ته نظري ما یترتبو او نظر ترتیب ته وایي کله په ترتیب کې څه راځي لابدي د یو قانون عاصمنا نو منطق ته حاجت ثابت شي چې منطق محتاج الیه علم ده او په ضمن د اثبات الحاجت کې به تعریف او غایه او غرض ته هم اشاره وشي پرون ما تاسو ته ویلي چې دا ډایرک ولې نه بیانوي تعریف او غایه او غرض چې یو وری منطق ته په دروي مقدمو باندې حاجت ثابتوي په ضمن د اثبات الحاجت کې بیا تعریف او غایه او غرض بیانوي پرون می تاسو ته ویلي یادم دي جواب وکړئ یو خدا ده چې دا تعریف او غایه او غرض دا بم بیان شي پکې او لزان نه بغه مشهور اعتراض ختم کی چاله کتا په دې پن کې تصنیف کا ولې په بل کې دی نه کاو نو دی وای دا پن محتاج الیه دا د ټولو پنونو لپاره محتاج الیه نو دا خو پن ده که نه ده نو ځکه مې په دې کې تصنیف وکړه وجه مولانا صاحب او دا به حاجت ثابت کړي ټول علوم ورته محتاج په دې پوه شو خدای مولانا صاحب هسې خبر درته کومه په یو شي کې به تقسیم اله کوي چې هغه شي کې تعریف وکړي لکه کافیه کې د الکلمتو تقسیم چې کوي وهي اسم وفعل وحرف خو مخکې تقسیم تعریف کوي لفظ کلام تقسیموي قسمه ده جمله خبريه ده انشائيه ده او پلان ده خو مخکې تعریف کوي چې ما تضمنه هر یو داسې د مولانا صاحب نو تعریف مخکې بیا اول د شي تعریف کیږي ولې که په یو شي کې ته وار لواره تقسیم وکړي دا یاد ذهن کې وساتئ خلق بلې وجې وایي د هر شي لپاره څه وایي دوه وجود دی یو وجود ذهني ده بل وجود ذهني په تعریف معلومیږي او خارجي په تقسیم معلومیږي دا داسې یو هغه کمزوري غوندې وجه ده بله صحیح وجه ځان سره یاده کوي چې هلکه تقسیم فرع د تعریف د په شي کې به تقسیم اله کوي چې ولې وایي ځکه په تقسیم سره احکام ضمني ثابتېږي مقسم ته ته چې تقسیم کوي هغه په واقع کې احکام دي د مقسم لپاره چې دي وویلې الکلمة اسم ګواکې ودي ویلې چې دالة على معنا في نفسه ګواکې ودي ویلې مقترنة ګواکې ودي ویلې غیر مقترنة ګواکې ودي ویلې غیر دالة على معنا في نفسه چې ته تقسیم کوي نو په تقسیم کې څه ثابتېږي احکام ضمنی چاته مقسم ته او حکم علی الشی دا فرع د معرفت دی غشي ده چې هغه شی تا نه پیژندلی او ته په هغه باندې حکم کوي نو لازمیږي حکم په مجهول مطلق باندې او حکم په مجهول مطلق ده ناجایز ده نو اول به پیل ازل په هغه شي کې څه کوي تعریف بیا به تقسیم کوي ولې که ور لوره تقسیم پکې وکړي نو لازمیږي حکم په مجهول مطلق باندې به دغه خبره یاده وساتئ چې هلکه تقسیم فرع د تعریف د اول به په شي کې تعریف کوي بیا به تقسیم کوي ولې بله تقسیم نه مخکې تعریف کوي ځکه په تقسیم کې احکام ضمني او حکم په شي باندې به اله کوي چې دا شی تا ته معلوم وي او که دا شی تا ته معلوم نه وي نو لازمیږي حکم په مجهول مطلق باندې نو دی وایي ښه اوس مولانا صاحب دی ور لوره تعریف د علم کوي نو مړه دلته خو یو معنا یو تعریف د علم کافي او دی ورته مټه شوی ده دا تعریف کوي هغه تعریف کوي دا نو یو تعریف کافي نه
نو تاسې وایي چې مولانا صاحب دا مونږ چې وایي علم نظري ده او متعصر التحدید خلق یقینا درته وایم له حقیقت د علم نه بالکل ناخبره بالکل خلق حیران کړي دي نو څوک یو چا ذهاب کړی دې ته چې علم دا شی ده نو دا تعریف چې کړی دا بنا په اختلاف باندې ده او اختلاف په مقولیت کې ده چې علم د کومې مقولې نه ده نو چا ویلي دي چې له مقولې د اضافت نه ده حصول صورت سره تعریف کړی چا ویلی دی مولانا دا له مقولې دی کیف نه ده په حالت ادراکي سره تعریف کړی یا په صورت حاصله سره تعریف کړی چا ویلی دی چې دا له مقولې دی انفعال نه ده نو تعریف کړی ده په قبول النفس لتلک صورت سره په دې پوهیږئ ما ته وسې ور وګورئ دی داسې وایي خو دا خبره په ذهن کې کېنوئ چې دا تصور او تصدیق ته ټوله خبره نن کلیر کوي صفای کوي بالکل خبره صفا کوي مولانا صاحب یو وری دا خبره یاده کوي چې دا علم چې د دوه قسمه ده یو علم مدون ده بل علم غیر مدون علم مدون ابله ورځ ما درته ویلي چې په اولو توجه سره نه حاصلیږي علم مدون تعلیم او تعلم ته اجت لري تدوین د کتابونو ته اجت لري دې ته علم مدون وایي اطلاق په مسایلو کېږي ټول یا بعضي په تصدیق بالمسائل ټول یا بعضي او په ملکه باندې او یو علم غیر مدون ده علم غیر مدون ده چې په اولو توجه سره حاصلیږي دیغه نه خلق تعریف کوي تعبیر کوي هغه وایي مبدأ الانکشاف علم په معنا دی مبدأ الانکشاف بس دقه علم په معنا دی مبدأ الانکشاف سره دا بیا چې د دوه قسمه ده یو حصولي ده بل حضوري ده او شوي په دې باندې څه مې ویلي علم دا مزه چې ما دا خلو باندې وخوځول دا مې علم مدون درته ویلي که غیر مدون آفرین غیر مدون علم غیر مدون اول چاته وایي مبدأ علت ته وایي مبدأ د انکشاف معنا علت د ظهور علت د ښکاره کولو هغه علم ده علم چې تا کې نه وي هغه شی نه ښکاره کېږي تا ته هغه به پټ وي تا ته نو علم چاته وایي مبدأ دا مې د کوم علم تعریف درته وکړ غیر مدون دقه مبدأ الانکشاف بیا دوه قسمه ده ولې مبدأ د انکشاف به یا عین هغه شی وي یا به د هغه شي صورت وي که عین هغه شی مبدأ د انکشاف دا علم حضوري ده او که د هغه صورت ته راغی او بیا مبدأ د انکشاف دې ته علم حصولي وایي مولانا صاحب مبدأ د انکشاف به یا عین هغه شی وي یا به صورت وي که عین هغه شی وي حضوري کم صورت وي حصولي یو بل تعریف یې درته وکم دا هم ځان سره وساته دا ده چې کوم کړی د په هغه به دې پوه کم دا هغه نه ده علم چا ویلي دي مطلق علم سترګې ځان سره پټې که حاضر عند المدرک ته وایي علم چا ته وایي حاضر دا حاضر په نزد مدرک به خالي نه وي یا به عین هغه شی وي یا به د هغه شي صورت وي که حاضر په نزد مدرک باندې عین هغه شی وي نو دې ته علم حضوري وایي او که عین هغه شی نه و بلکې د هغه لکه ستا ته چې حاضر د خپل نفس حاضر ده که نه ده نفس ناطقه سړي ته حاضر ده که نه که نه د نفس ناطقه صورت درته حاضر ده سړی ګوته ورته نیسي زه دا کار کوم زه دا شی وایم نو همیشه ورته حاضر وي تا ته صفات خپل چې زه بخیل یم پلان یم دا خپل صفات تا ته څه دي حاضر دي نو مولانا صفات انضمامي او خپل نفس ناطقه سړي ته حاضر ده که نه ده که نه د هغه صورت به حاصلوي او دا کتاب او د کتاب حاشیه او دغه ملا صاحب او بهر شیان چې تا ته راځي نفس هغه شی تا ته حاضر دي که صورت آفرین نره نو په خپلو صفاتو باندې او په خپل ځان باندې علم حضوري شو ولې تا ته چې حاضر دی عین هغه شی حاضر ده او غیر د ځان او د صفاتو نه چې حاضر دی عین هغه شی نه حاضر بلکې صورت حاضر وي نو حاضر عند المدرک دا علم شو خو دا حاضر به خالي نه وي یا به عین هغه شی وي یا به صورت وي که عین هغه شی و او که صورت حاضر و دا علم حضوري ده اوس حضوري لرې کا علم حضوري کې دا تقسیم نه کیږي ځکه په حضور کې علم حضوري کې له سره صورت وي نه چې نه وي نو نه تصور پکې راتلی شي او نه پکې تصدیق راتلی شي نو دا تقسیم چې جاری کیږي په کوم علم کې په علم حصولي کې نو علم حصولي په واسطې د صورت سره ده نو اوس راشه چې کله زه صورت د پنکې راوړم ذهن ته د پنکې صورت مې دلته راوړ ذهن ته شمارې وسې شمارې چې کله صورت د پنکې راوړم ذهن ته زما ذهن او زما عقل عالم شو دا پنکې صورت معلوم شو نو د دې صورت او زما زه عالم نه یم ښه اصل عالم څوک وي ذهن او عقل ښه نفس ناطقه چې ورته وایي
عالم نفس ناطقه د تا قاضي کې ویلي دي چې علم دا دی صفاتو د مجرد نه دغه دا په مجرداتو کې راځي. نو عالم دا غوښې واډو کې نه وي، عالم څوک وي؟ نفس ناطقه. نو چې کله زما عقل ته څوک راغی دا صورت د پنکې راغی، نو عالم څوک ده؟ ځان پوهې ویه دا نفس ناطقه وایه که ذهن وایه که عقل وایه کوم شی چې وایه دا څه شی سو؟ عالم شو. او دا صورت د پنکې معلوم شو. وسې دلته شماری څو شیان شو. یو دا صورت د پنکې شو، یو دویم دا نفس ناطقه او زما د عقل دا صورت د پنکې قبول که، نو قبول هم راغی پکې. څو شو؟ دوا. څوک دا وایي که نه مولانا صاحب چې دا صورت د پنکې راغی دې ځای ته، دا لکه دا بټن چې ووایې پړق دلته د الله قدرت د په دې باندې جاري ده چې صورت د قیام مرتبې ته راوس، ذهن ته دې راوس صورت د یو شي، نو د الله په قدرت سره دلته یو رڼا پکې پیدا شي، لکه بټن چې ووایې پړق یو رڼا شي. څوک دې رڼا ته علم وایي، نو تعبیر ترې نه کوي، په حالت ادراکي سره تعبیر ترې نه کوي. ودې لید مولانا صاحب څوک وایي چې نه د دې پنکې د صورت او د دې عالم په مابین کې یو نسبت پیدا شو، نو څوک هغه نسبت ته علم وایي؟ ګورئ دلته شماري یوري دغه خپل هغه خبرې وشماري. څلور شیان شو دلته، ګوره اوس ورته بیا. یو دا صورت شو، صحیح شو. یو د صورت او د دې عالم په مابین کې نسبت شو. دوه شو که نه؟ یو قبلول د دې صورت شو چا لره؟ ذهن لره، چې ذهن دا صورت قبول که شابه شي. او بل د دې صورت د راتللو په وخت کې یو نور راغی، رڼا راغله په ذهن کې چې دا پنکه درته روښانه شوه چې وایي دا خو پنکه ده په ذهن کې، نو دا هغه نور شو پکې. نو څلور احتماله دلته، څلور شیان پکې راغله. څو شیان راغله؟ یو څوک راغی؟ صورت د دې پنکې راغی. دویم اپرین را بل هغه نسبت په مابین د صورت د پنکې او د ذهن کې. دریم څوک راغی پکې؟ قبلول د دې صورت راغله. ولې دا صورت زما د نفس ناطقه قبول نه که، او بل د دې صورت په وخت کې یو حالت ادراکي، یو حالت نورانی، یو حالت انکشافي، یو رڼا، یو نور، یو روشنایی راغله په دې وخت کې، نو دوی تعبیر ترې نه په حالت ادراکي سره کوي. نو یو حالت ادراکي راغی، یو قبلول راغله دوه، یو هغه نسبت راغی درې، او بل صورت راغی څلور. نو چا ویلی دي چې علم دا صورت ده، نو تعبیر ترې نه کوي صورت حاصله عند العقل وایي په العقل وایي، نو علم هغه صورت حاصله ته وایي. څوک وایي چې هغه نسبت د عالم او د معلوم په مابین کې د علم هغه نسبت ته وایي، نو تعبیر یې ترې نه کوي په حصول الصورت سره. نو حصول دا نسبت نه ده، حصول نسبت نه ده، د مقولې د اضافت نه ده. نو علم د مقولې د اضافت نه شو، نو علم تعریف کوي حصول صورت الشیء عند العقل. څوک وایي مولانا صاحب چې علم هغه قبلولو د دې صورت ته وایي، نو علم له مقولې د انفعال نه شو، نو تعریف کوي په قبول النفس لتلک الصورت، قبلول د نفس ناطقه دغه صورت لره. څو شو؟ او څوک وایي مولانا صاحب چې هغه کیفیت هغه رڼا روشنایی هغه علم ده، نو تعریف کوي په حالت ادراکي سره، حالت انجلائي. دی تعبیر بل شان ته کړی دی، یو ټکی پکې پکارو چې هغه سی ویلي دي هلته وګوره ورته چې نه الصورت الاضافة الحاصلة بین العالم والمعلوم نه مراد هغه نور ده. څو شو مولانا صاحب دلته؟ دقه څلور شو. خو دی یو بل ټکی ویلی حاضر عند المدرک وینئ، دا زمونږ او تاسې حاضر عند المدرک نه ده چې اوس مې درته ویلې، ځکه حاضر عند المدرک عام و هغه حضوري تم ورته، حصولي تم ورته. نو لاندې حاشیې پسې وګورئ، دلته د حاضر عند المدرک نه هغه صورت حاصله مراد ده. صورت حاصله، صورت حاصله حاضر عند المدرک دقه مراد ده ترېنه. دا په مذهب د هغه چا باندې چې هغه حضور شرط پکې وایي چې دا صورت حاضر نشي اډوله سره علم نشي راتلی. نو صورت حاصله یا حاضر عند المدرک دا دواړه یو شی لکه چې پوه نه شوئ. نو صورت او حاضر دواړه یو کوي. نو چې یو هم نو اوس مولانا صاحب د دواړو نه تعبیر وکړي په صورت حاصله سره. نو اوس دا صورت ته څوک علم وایي، خو که په مذهب د هغه چا یې واخلې چې حصول د اشیاو بانفسها ده، صورت د جوهر جوهر وي، صورت د کیف کیف وي، صورت د کم کم وي، صورت د پنکی پنکی وي، صورت د پلان پلان وي، نو بیا علم د مقولاتو شتاونه ده. علم بیا مقوله پته نه لګېږي چې علم د کومې مقولې نه ده. ولې په دې صورت کې دا صورت تابع د زی صورت ته. زی صورت چې کوم شی و؟
صورت په ماغه وي که زی صورت جوهر نو صورت دی جوهر به جوهر وي صورت دی کم به کم وي صورت دی کیف به کیف وي صورت دی متا به متا وي صورت دی پلان به پلان وي مولانا صاحب او که په مذهب د حصول دی اشیاء او باش بای های واخلي نو بیا صورت کیف د همیشه لپاره نو بیا صورت حاصله چې چا تعریف کړی د بیا د دې په نسبت د علم له مقولې دی چا نه ده د کیف نه ده او چا چې په حالت ادراکي سره تعریف کړی هغه نور او هغه رڼا ته علم وایي نو بیا هم له مقولې دی کیف نه ده او څوک چې تعریف په حصول صورت سره کوي هغه بیا مولانا له مقولې دی اضافت نه ده ولې حصول یو نسبت ته په مابین د عالم او دی معلوم کې نو بیا له مقولې دی اضافت نه ده او څوک چې تعریف په قبول النفس لتلک صورت سره کوي بیا علم له مقولې دی انفعال نه ده نو اصل په مقولیت کې اختلاف ده نو چا د یوې مقولې نه علم او په مصداق کې اختلاف ده څوک د صورت ته علم وایي څوک حالت ته وایي څوک هغه نسبت ته وایي څوک د قبلولو ته وایي نو ځکه تعریفونه بدل را بدل شو نو دیم وایي معنی مرکه ده پکې چې کوم یو زه راواخلم خو ټول مې درته راواخیسته چې کوم یو دې خوښېږي هغه پکې ووایه که زه یو راخلم بل پرېږدم بیا علما خفه نه شي ښه نور له خلکو نه ورک د حقیقت د علم چې حقیقت د علم څه شی ده نو ځکه سلم ملا صاحب وایي تنقیح حقیقته عسیر جدا حقیقت معلومول یې ډېر سخت دي د علم پوه نه شوې په دې باندې نو دا دومره تعریفات یې دا هغه چې وکړه دا یې ولې وکړه دا له وجې د اختلاف نه په مقولیت کې د علم په مقولیت کې اختلاف ده څوک وایي علم له مقولې دي کیف نه ده نو حالت ادراکي وایي هغه نور ته علم وایي تعبیر ترې نه په حالت ادراکي سره کوي څوک وایي مولانا صاحب چې علم څه شی ده آفرین له مقولې د انفعال نه ده نو تعریف یې کوي په قبولو څوک وایي له مقولې د اضافت نه ده په حصولو څوک وایي کیف ده خو بیا تعریف په حاضر عند المدرک معنا یا صورت حاصله خو چې په مذهب د حصول د اشیاء او باش او که به انفسها یې واخلې نو بیا یې پته نه لګېږي بیا د مقولاتو شتاونه راځي کوم یو نر ده چې په دې ځای باندې پوه شي پوه شوې په دې باندې سر خلاص شو نو اول چې تاسې له ځان سره دا حاصل وایي څنګه به وایي چې علم څو قسمه ده مدون دا تعریف او دا تقسیم چې مونږ کوو په کوم علم کې کوو افرین نرانو غیر مدون ته مبدا الانکشاف هم وایي حاضر عند المدرک هم وایي بیا دا مبدا الانکشاف یا حاضر عند المدرک به عین هغه شی وي یا به صورت وي که عین هغه شی و که صورت و بیا حصولی دغه تعریفات دي ولې دا تقسیم تصور او تصدیق ته چې کوو دا په علم حصولی کې کوو او په علم حضوري کې تصور او تصدیق نه راځي نو چې نه راځي د علم حصولی تعریفات دي نو چې کله صورت راغی نو په دې وخت کې یو صورت شو یو نسبت شو په مابین د عالم او معلوم کې یو قبلول شو یو هغه نور شو په دې پوه شوئ اوس عبارت ته وګورئ اعلم ان العلم علم چې دا یطلق علی معاننا د علم اطلاق کېږي په څو معانیو باندې په ډېرو معانیو باندې یو ورې په خوله ماته ووایه دا معانی ولې ډېر شو پکې دا له وجې د اختلاف نه په مقولیت کې د علم په مقولیت کې اختلاف د څوک وایي له دې مقولې نه ده نو هغه دا تعریف کړی ده څوک وایي د دې مقولې نه ده هغه دا تعریف کړی نور حقیقت له ټولو نه ورک ده نو دی وایي اعلم ان العلم يطلق على معان احدها حصول صورت الشيء في العقل نو دا چاته تللی ده له مقولې دی اضافت نه ده ولې حصول دا د امورو اضافیونه ده ثانیها الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل اغا صورت حاصله من الشيء عند العقل توي وایا مولانا صاحب ماته وری پیرو وایا صورت حاصله من الشيء عند العقل بیا لکم مقولین راځي که مذهب دی چای واخلې دا صورت حصول دی اشیاء بیا اشباهها بیا لکم مقولین راځي او که حصول دی اشیاء بانفسها واخلې بیا مقولاتو شتاونه بیا خو صورت تابع دي زی صورت بیا زی صورت چې کوم شی وو صورت په مغه شی شابه نره ثالثها دریم چې دا الحاضر عند المدرک دا مولانا صاحب بیا حاشیه پسې وګوریا دا حاضر عند المدرک او صورت حاصله یو شی ده ښه دا هغه حاضر عند المدرک نه ښیي چې مونږ پکې لګیایو چې حضوري ته ورځي او حصولي دا په مذهب صرف هغه صورت حاصله ده بل شی نه ده خو صرف او صرف حاضر سره ځکه تعبیر کړی ده چې په علم کې دی وایي حضور شرط ده که حضور نه وي پکې بیا علم نه راځي څلورم چې د قبول النفس لتلک الصورت قبول النفس لتلک الصورت دا په مذهب دی چا ده چې له مقولې د انفعال نشي خامسها الاضافة اوس به داسې وایي یو نور د ذات اضافت نور ده
ذات اضافت یو نور د چې خاوند چا ده د اضافت ته په مابین دی عالم و معلوم کې چې کله عالم و معلوم مابین کې دا نسبت راغی نو مولانا صاحب دا صورت ورته حاصل شو دلته یو نور پیدا شي خو هغه نور دا ذاتو اضافت هلته په شرعه کې قاضي کې تیر شو چې علم یا اضافت دا او ذات اضافت یعنی یا نور دا خو هغه نور خاوند چا ده اضافت دا نو بیا بدل ته تعبیر ترې نه کې په حالت ادراکی سره نو حالت ادراکی کومه مقوله ده آفرین مقوله دی کیف ده شاباش پنځم الاضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم خلاص شو خبره وينقسم على قسمين احدهما يقال له التصور دقه ځای په مرقات کې مولانا ګران وخا دا انتهایی ګران دی په حقیقت ورسېدی سبب ان شاء الله العزیز لدی تقسیم نه شروع